کوټ روډ هایوے جوړیږي دمره دمره چینیانې ورته راوستي دي که نه او دوی ته چې وایي دا څوک دی سپرنټنډن انجینیر ډنډن انجینیر ومرېدل وایم خدای تعالی دې کور روان کی او خدای دې کور د جلالان غری کی چا چې دا ټیک ټاک جوړ کړی دی او بیا یې مونږ پښتنو ته اویلیبل کړی دی سو ریزه ټول پښتانه نه یادوم زه داسې سوپراټیان یادوم دا زما ویډیو نه شوه یوه نه شوه زه به په کم پسې جوړم که تاسو ټیک ټاک له ورکو نو د بجلیګر مولانا صاحب د هر عالم په بیان باندې دا په زرګاو سوپراټیان دي دا یو نه دی دا دوه نه دي دا درې نه دي دا په زرګاو سوپراټیان دي چې دي دا بیان جوړوي د بجلیګر مولانا صاحب په دغه باندې په بیانونو باندې مذاقونه جوړوي دا یو دوه نه دي څوک یې جوړوي پنجابي جوړوي که سندي جوړوي څوک یې جوړوي پښتون یې جوړوي ها څوک یې جوړوي زه یې جوړوم ته یې جوړوي بل یې جوړوي یوازې دي جوړول نه دي دي له د اودس چاردام کوم خو اول په یو څو خبرې کوم نو یو څو خبرې تاسو سره شیر کوم دا وره د دې چې یو ویډیو ګوري په یو ویډیو څو لایکي تاسو ته پته ده تاسو چېرته کتلي په یو ویډیو د دې په میلیونو لایکونه او دا لایک څوک ورکوي د اسمان نه څوک راکوزېږي پنجابي خو په پښتو نه پوهېږي چې لایک ورکړي غیر مذهبه په پښتو نه پوهېږي ته یې ورکې زه یې ورکوم بل یې ورکوي دا کم چې لایک ورکوي دا د دې سره برابر شریک دي که تاسو لایک نه ورکولې که نه نو دي به دا حرکتونه نه کول که تاسو پې لږ کنزل ورته کولې لږ هم ورته سویلې لږ پې راپاسېدی دي به دا حرکتونه نه کول دا څه حرکت چې کوي دا زما او ستا د لاسه کوي هم ما او تا وله سپورټ ورکوو که ما او تا سپورټ نه ورکولې دي به دا ویډیوګانې نه کولې دي به په دین پورې مذاق نه کوو او دې سوپراټیانو ته زه اول یو خبره کومه چې وورئ هر د ټیک ټاک هغه بې غیرته وورئ چې کم داسې قسم ویډیوګانې جوړي چې تاسو د یو څو لایکو دپاره تاسو د خپل عالم د بیان نه مذاق جوړولی شئ که نه نو د یو څو لایکو دپاره تاسو توبه نعوذ بالله د قرآن شریف بې حرمتي هم کولی شئ او یوازې د قرآن شریف بې حرمتي چې تاسو کولی شئ نو تاسو نه په خپله یایې نه د بل په یایې تاسو چې کم یې نو تاسو سبا خویندې میندې هم چلولی شئ د یو څو لایکو دپاره ډېر د بړوا زامنین هم په دې ټک ټاک چې خپلې ښځې راایستې دي د یو څو لایکو دپاره اورئ خپلې ښځې راوستې دي او په دې ټک ټاک یې ګډوي درته خو یو کیم غیرت نشته چې راپاسي په دې خبره باندې اواز اوچت کي د 250 روپو مې کار سړي راغستی د فیسبوک صحافي د ځانه جوړ کړی دی او په فیسبوک باندې یو له خولې ته نیسي دې باره کې څه وی دې باره کې څه وی د خپل دین باره کې چا څه ونه وی په دې باندې چا بد ونه وی په تاسو دا عذابونه کم دي چې کاڼي در باندې راورېږي که نه تاسو د کاڼو د راورېدو خلک یې که ما تا نه سپورټ کولی دي به داسې نه کولو زه لایک ورکوم ته ورکې بل ورکوي او دا خو بجلیګر مولانا صاحب پخوا ویلي وو چې 15 کاله پس به ستاسو بچي او ښځه نور ټول ډماني هم که ته 15 کاله پس چې کوم دی 1015 پرېږدې 15 کاله پس ټول ډمان یې دې ټک ټاک درنه ډمان جوړ کړو که نه ډمان هم په تن در وله ډمان ښایي خدای هم ډمان د دنیا نه بوځه خو په خپل دین پورې خندني مه کوئ په دې باندې لږ راپاسئ دې له لایکونه مه ورکوئ د چا په اکاونټ کې چې دا قسم ویډیوګانې دي دستی کې ډیلیټ کړئ خپل اکاونټ نه کنې قسم د کاڼي به در باندې راوورېږي ډیلیټ کړئ د خپل اکاونټ نه دستی کې چا چې لایکونه ورکړي والی ته د خپل لایکونه واپس په تاسو کې مړه د سره ایمان نشته نه ایمان شته نه هم دغه شته خدای خبر د کم مذهب خلک یې دا د پښتون ایمیج هم څومره ګنده کو پښتون ایمیج چا ګنده کو خو تاسو ما او بل ګنده کو که نه هم په دې خبرو هم ګنده کو وایې په فلاني ځای کې د قرآن بې حرمتي وشوه بل ځای کې وشوه ته پخپله د خپل دین بې حرمتي کوې د پښتون داسې ته بړوا زامنو چې زما دا ویډیو په ډېرو سوپراټیانو بدلېږي او هغوی به دا غلط کمنټس کوي کم خلک به کوي چا چې داسې ویډیوګانې جوړې کړي دي او چا چې کم دی له لایک ورکړی دا په هغه خلکو زما دا ویډیو ډېره بدلېږي ای به غلط کمنټس هم کوي خو که مې پکې سر ځینو اوړم درنه نه په دې خبره باندې راپاسئ دا تاسو څه کوئ دا دنیا خو ستاسو لاسه په موږ باندې الټه شي شیر کې دا ویډیو وسره چې ورسېدي کونیانو ته او ډېر پکې له هغوی ځان فیمس کې د بړوا زامنو چې